سلامونه ګران کتونکو، لکه څنګه ستاسو ته معلوم دی چې ټول ټاکنې 13 ورځ په پاکستان کې در سره سولې. دا شان د ټول ټاکنو کمیسیون چې دی الیکشن کمیشن اف پاکستان دا د اړخ څخه چې انتخابي دنګلیان سوي دي د کوم دواداران د الزام دي چې دنګلیان سوي دي او نتایج ورکاو کړی دي. د دې په خلاف نن په د پاکستان په سرحدي ښار چمن کې د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي زیر اهتمام احتجاجي جلسه مسوله او چې په دې کې د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي اعظم خان او آیات خان او سره نور ملګرو ویناوي وکړې پی بي 51 باندې چې امیدوار دی آیات خان. نو دغه پوښتنه وکړو چې د احتجاج ولې وکړي، څه مشکلاتو آیات خان احتجاج څه ضرورت پېښ شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام خان ستاسو د میډیا والا ستاسو د ټولو ډیر شکریا، ډیر انتهایی مننه. موږ اعتراض دا دی چې ولس خو خپل رایه پر 8 فروری 2024 باندې ولس خپل رایه ورکړله و خپل کاندیدټان ته ورکړه، خپل نمائندگان ته ورکړه. زموږ اعتراض دا دی موږ دغه احتجاجي لاریون په دې وکړي موږ د درنا د آرو دفتر او مخ ته په دا خطر باندې وکړله. موږ مطالبه دا ده موږ چې هر چا ګټلې ده آرو دی آرو فرض دا جوړې دي چې دوی په دغه 2-3 غنټې کې د نن دوی خپل نتیجې اعلان کړي ولای. نو لہذا دوی در اوسه پورې خپل نتیجه نه اعلان په ټول جنوبي پښتونخوا کې بلکې په ټول ملک کې دا صورتحال روان دي، یعنی بغت روان دي. زموږ چیرمن خوشحال خان کاکړ په کلاسي پلا کې په 14,000 لیډ باندې ګټلې ده، په دغه کې په پښین کې په 60,000 لیډ باندې ګټلې ده. نصر الله زیر ګټلې ده، قدرمن اعظم خان پر دې باندې وینا وکړه. دوی نه چا نتیجه نه اعلانوي. موږ وایو چې دلته په چمن کې اصغر خان چې ما په 14,000 لیډ باندې ګټلې ده، دوی نه اعلانوي. موږ وایو چې بابا ګسره کیپټن ګټلې ده، اصغر خان صاحب ګټلې ده، بل ملګری ګټلې ده، هر چا چې ګټلې ده، هر کاندیډیټ ګټلې ده. آرو دی آرو ستا فرض جوړیږي چې ته نتیجه نه وځنډې، ته به نتیجه دستي اعلانې، ته په شپږ نتیجه په کومه وجه باندې راکړې ده. دا خو ښکاره خبره ده چې د جاسوسي ادارو مداخلت دی او په دې کې تاسو د عوام پر رایه باندې ډاکا اچوئ. موږ د دې زموږ د پارټي ټول ولس راوتلي دي، ټول ملګري راوتلي دي، ټول ملک موږ بند کړی دي، ټول لوی لارې بندې کړې دي، نن هم کارخانه ناست دي. ستاسو غوښتنه زموږ غوښتنه دا ده چې په روټ تور پر دي د چیرمن خوشحال خان کاکړ انتخابي نتیجه دې اعلان سي، ورسره ټول انتخابي نتیجې دې اعلان سي، د زیر صاحب دا د اظهر خان صاحب دا یا د کپټن صاحب دا هر چا چې ټول انتخابي نتیجې دې اعلان سي چې چا ګټلې ده هغه دې اعلان کړي. دوی تل هغه نه اعلانوي. دا خو به بیا خلک عدالتو ته ځي، بیا به دوباره حسابونه کېږي. ستا ادارې سته د آرو ډي آرو ولې دا وایي چې موږ لاوسه یو؟ نو موږ دا وایو چې نه، آرو ډي آرو چې د هر ضلع د ناستې چې اعلان کړي دا لاوسه نه دی، دا نایب نه دی، دا نایب نه دی. د دې پر سر باندې دوی چا دغه پروتي پر خوله د چا لاس پروتي شته به دا نه اعلانوي. دا خبره ته په کوم حساب باندې وایي چې د ډي آرو وایي چې زه ناوسه یم؟ داسې ته ګوره دا منه موږ سوال دا لرو چې آرو ډي آرو چې په تاریخ کوم انتخابات شوي دي موږ تر اوسه پورې دا نه دي لیدلي چې په شپږ انتخابات وداسې 2 غنټې کې انتخابات رزلټ اعلان شو. نن دا رزلټ چا ورکاو کړی دي؟ او بله خبره دا ده همیشه به کاندیدټان ټول ناست ولو. زه پر پی بي 51 باندې امیدوار یم، معنی موږ به د کاندیدټان همیشه به کاندیدټ ناست ولو. د هغه وخت به اتصال کېدی په 2 غنټې کې به رزلټ اعلانېدی. د چمن نور خو نور ضلع مشره د چمن مثال دا دی چې دوی د مازدیګره سره چې کومې رایې کومې پیچانې راکړې، دوی د مازدیګره سره چې دوی نه کاندیدټ پرېښوي نه میډیا پرېښوي، یو څوک یې نه پرېښوي ودې ځای ته دا رایې دي په خپل دې دا رایې څه به کوي؟ موږ سوال دا دی دوی رایې څه به کوي چې د کاندیدټان څخه د ولس رایې پټوي، د ولس په رایې باندې ډاکوي. د نن حساب شوی دی، خرڅوي یې دا رایې خرڅوي، د چا هغې په 10,000 په 6,000 بدلوي، د چا هغې 10,000 په 18,000 بدلوي. دا موږ اعتراض دی. موږ دا دغه دی چې ژر د ژر د پورې دا رایې اعلان شي، دوی دې اعلان کړي، بیا به موږ نورې ادارو له راشد ډېره مننه ملګري آیات خان. نور پوښتنې به څه کوو؟ مختصره خلک نور هم ناست دي. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د صوبایي ډیپټي سکرټري د اعظم خان څخه چې د مشوره په سور اعظم دی، دغه څه پوښتنه کوم. اعظم خان هم ته احتجاج کړی دی او د چمن د مانیټرینګ افیسر دفتر مخ ته کړی دی په تاج روډ باندې، اوس سره ډېر کارکونان هم ولاړ دي. او د دې خاص مطالبه چې دستي دا ده چې ډي آرو په دې کې بوکس کاروایی کړې ده او ل زور والا په 60,000 بدل کې او 60 زور والا په 10,000 بدل کې. آیا د دې بل جمهوریت قانوني لار نشته د احتجاج عمل شوی؟ ورسته ډېر مننه. جمهوریت قانوني لار خو دا یا به اسما په خیال سره بل به کومه لارې ور خلکو ولس ووټ کړی دی، ولس صفا ووټ ښکاره کړی دی، ور کړی دی، کیسه کړې ده. په دې کې اصل خبره دا ده چې جاسوسي ادارې خپل خلک راولي، یعنی عسکري پاچایان جوړ کړي د باپ نامه په بل نامه دا د دې عسکري پاچایان دي. موږ چاته بغاره وکړو؟ تاسو وایي دا الیکشن نه دی، سلیکشن دا سلیکشن دی. بیا خاص په پښتون دا پښتون دښمن الیکشن مستوای چې دا پښتون دښمن الیکشن دی. په دې کې د پښتانه حقیقي جمهوریت نمائندګان نه لکې، یعنی د ملي شهید افغان شهید زوی
خوشحال خان کاکل 2 سیټه ګټلي فضل احمد صاحب سیم ګټلې دي الته ګټلې دي یعنی تر نصر الله خان زیر ګټلې دا چې کوم جمهوریت خلک دي اصغر خان صاحب ګټلې دي سار خان خبره کش مکش په ډیورن لاین چیرو دی هغه خلک راولي عسکري خلک جاسوسي ادارې چې هغه ډیورن لاین ومني پاسپورت ومني دا د هغه خلکو خپل منشوري دي خپل عین دي دا خلک پښتونخوا نېشنل پارټي او د ملتپال ګوندونو د ډیورن لاین مللي دي نه مني پر دې باندې زموږ ډېر لوی عظیم شهید لکه ملي شهید افغان شهید عثمان خان سر خوللی دي د ارما ولاکر شاه پرسي په دې کې د جاسوسي ادارو مداخلت دي یعنی تاسو میډیا والا تاسو پرون په ضرور بلټ پیپر تاسو په پرس کلاب کې امیدوارانو د ښکارا کولو نو چې ته څنګه ته اعلانې په چی شي اعلانې ستا قانون ستا جمهوریت خدا دې 45 فارم دی 45 فارم هم د خوشحال خان سره پروت دی نه اعلانې هم د اصغر خان سره پروت دی نه اعلانې هم د ایثار روشانو د نصر الله خان زیر سره دی بیا مرسو پیر وړوخ مرتبل سره اعظم خان کچيري ډیارو الیکشن کمیشن اف پاکستان چې موږ دا وایي د ټول ټاکنو کمیشن کڅي غشتنی نه ومني ستې پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند بیا کم ګام اخیره مربن پښتونخوا نېشنل هم پارټي او د سره خپل اتحادیان د ملتپال نګول پر ډیر سخت رد عمل به دې راوځي ډیر سخت کم شکل کې وي بهر شکل کې باغ راوځي بهر شکل به راوځي چې کم شکل ووز مل سره دا به بیا راوځي جمهوریت انداز کې دا جمهوریت پاچان دي خلکو به تشدد وکړي پلانه به وکړي موږ هغه نه کوو موږ به سخت رد عمل کوو په دې عمل به زموږ جمهوریت پاچان سره کښیني د شرمین خان خوشحال خان کاکل په اعلان ته موږ انتظار چې دې کومه دغه وکړه هغه کوو ډېره مننه اعظم خان ګران کتونکو دا کم په صورتحال څه تاسو ول دی دا د وخت په ټول پاکستان او جنوبي پښتونخوا کې روانه ده